सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबक ताल्लुक़ मो द हिदायत द्रीम जल किताबुल बुयू सरा देखा जान तोला के कई नादार चाकार न दे ख़ुन बालू सबक न हाँ जान बते नखलास सबक न ब मजालू हाँ दुमरा मजा बदर की च अमृत के बदुमरा नहीं द सबक इब्तिदा मुकम ज़ेन दो इंतहा मुपकम ज़ेन। इब्तिदा मुदा द क़ालन इंतहा मुदा पिंजविश्तम सफ़ा के चिकम क़ाला दे अवलन क़ाला बस खबरी बसमरज दकौ लस सो खबरी बस दकौ लस खबरी बस दकौ दनईर निश अवल खबर द किताबुल बुयू मुनासबत द मखकिनी किताब सर मखकिने किताब पद्वेम जिल की किताबुल वक़फ़ है द दीन मखकम किताब और दे किताबुल बुयू मुनासबत बका दो मुनासबतुन ने अवल नंबर वक़फ़ मुज़ील द मिल्क दे न दे ते शे वक़फ़ के उस्ताद मिल्क में हुआ तो और बैअ मुज़ील द मिल्क दा यो शे च दे खर्च कनो मिल्क में उनो आता नागम मुज़ील द मिल्क ओ दाम बदाम द्वेम वक़फ़ के इजाज़त द इंतिफा द मिल्क लिल गैर बल तवे राज़दा दिर में वक़फ़ करने द मड़े पर खा लार में वक़फ़ करने द पदी मजल कवा और बैअ के हम इजाज़त द इंतिफा द मिल्क न लिल गैर ना मोबाइल खुजमा हो पता में खर्च को उस खबरी पकी कवा सो खबरे द्विम नंबर खबर बैअ मिन कबील अज़दाद अज़दाद किदा कारी चियो बलबान इतलाक़ की न बैअ इतलाक़ पर शरा की गयो द शरा इतलाक़ मुश्किल पके निश्चित खो अक्सर इस्तेमाल द बैअ पदी की वी अक्सर इस्तेमाल द लफ्ज़ द बैअ प इखराज द मबीई अन मिल्किही च मबीआ द खपल मिल्क नौबासी न इतलाक़ द बैअ पदी की और अक्सर इतलाक़ द शरा प इखराज द समन द अन मिल्किही समल च द खपल मिल्क नौबासी और दे त शरा वई और बैअ मबीआ च द खपल मिल्क नौबासी इत समझ आगे त बैअ ज़ेन की मुखबरा की नहीं बैअ पर लुगत की चाहता है पर लुगत के मुबादलतुल माल बिल माल बदे तो बैअ मुबादलतुल माल बिल माल पर इस्तिलाह द उलमाओं की यो क़ैद पके ज़्याद करे मुबादलतुल माल बिल माल बितराज़ी मुबादला द माल न पमाल न पदी च एतराज़ करे च द दीन बैअ द मुकरह हुआ
یو سړی باندې توپک کې دی شابه دا موټر خرڅ کا او هغه در باندې خرڅ نکو نو بیع د مکره خو سیدا خو ترازی پکشتا پیږي نو جواب دا ده چې دا تعریف د بیع د هغه چا په مسلک دی چې څوک بیع د مکره صحیح نه ګڼي سمې وې دا تعریف د هغه چا په نزد چې څوک بیع د مکره صحیح نه ګڼي او چې څوک صحیح ګڼي هغه پکې به ترازی قید نه وي دویم جواب دا من تعریف کو د بیع مطلق جائز بیع مطلق او بیع د مکره اخو مکروه ده اخو جائز نه ده نو که بیع د مکره وزي دي کړ راځه نو زکه به ترازی قید پکې ولا دویم نمبر اعتراض ویزه بدر توخم چې بیع د مبادله بد مال بالمال وی بالترازی تب ورته بیع نه وي نو تعریف د بیع د جام اے معنی نشد دخول د غیر مبادله المال بالمال بالترازی بوی او بیع لك هبه بشرط العوض تماته دا موبایل زم دا موبایل در کوم په دې شان چې ما ته موټر سایکل لاګي یا ما ته بچ دې دومره روپۍ راکړي نو دا مال له غم سره او د دواړو په رازان نو تعریف د بیع په صادق ده خود دې باوجود بیع ده او هبه ده څه شي ده دا هبه نو بعض علماء د دې سوال د دې اعتراض د دفع د پاره یو بل قید لګای مبادله المال بالمال بالترازی بالتجاره بطريق التجارت په طریقې د چا سره تجارت سره نو چې په طریق التجارت وي نو هبه بشرط العوض دا ترنه وته زين کی خبره کی رازوس دا سو خبرې شوي دو خبرې شوي یو مې درته مناسبت وي دویم مې د بیع تعریف درته وکړه ها دا خبرې درته ځکه جدا کوم چې بیل بیل موزین کې کېږي هدایت قرآن کتاب دی ګور دا در چا کار نه دی طالب هم لوی سینې والا غواړي او مولا هم لوی سینې والا غواړي سو خبرې دوا درم نمبر خبره چا اعتراض کړي چې بیع خو جنس ده کنز بوای کنز کی کتاب البیع کنز دقائق بیع څه ده اطلاق په قلیل او په کثیر دا بیو جمع ولا راو کتاب البیوع نو جواب دا ده ها چې بیع جنس ده خو الا ان يراد به الانواع کله چې د جنس نه انواع مراد شي بیا جمع کی او دلته خو انواع تر مراد دي بیگی کنه بیع اول سلور قسمه ده بیا اته قسمه ده او بیا شل قسمه ده تفصیل به درته رسول ان شاء الله کتاب کې راځي اول سو قسمه ده بیا شل مشهور اقسام سلور دي ها یو تبيع مطلق وای بیع د مبيعي ده بالثمن بیا ثمن او قیمت کې فرق ده ها درته وایم بیع د چا ده بالثمن دا بیع مطلق ده عام بیع دا کی کنه کی موږ تاسو کتابونه اخلو شیونه اخلو کالی اخلو دا ټول بیع مطلق دویم
بیع المقایضه بیع د مبيعي د په مبيعي غنم په جوارو بدله کاله یو رختونه باندې غنم اخلي دا مبيع دا غم مبيع درم بیع السلام بیع د عاجل د په عاجل غنم ورکه روپی رستو درکل روپی ورکه غنم رستو درکل دیتا بیع السلام سلورم بیع الصرف بیع د سمن د په سمن تم سپین زر ورکه غنم سپین اخلي تو سپین زر ورکه غنم سرا اخلي تم سرا ورکه غنم سرا اخلي نو مشهور انواع سودی نو چون چې دلته انواع د بیع مراد دي نو زکه جمع راغلا سو خبرې شوې درې رازه د سلورم خبره تعلق چره کنا دا د ينعقدو سره ده چا سره ينعقدو سره قال تاسما ویلو چې هدايه مولانا صاحب اولنې کوم کتاب لیکلو او د سو کتابونو نه جوړ کړو دریونه د هر کتاب متن پکې وکړ ډېر عبارت د چا نه راغسته دیم نمبر دریم نمبر نو اوس ناکت باندې دی الله رحم وکي نو د بیا یو درته خودلې دا عبارت خود بدایت المبتدی ده خدای د فلانی کتاب نه ده د فلانی کتاب نه ده د فلانی کتاب دا مور ډیر خواري ده نو یو د قال قائل ده بل د قال فاعل ده د نیر نشګورا نو د قال قائل هدايه مولانا صاحب او د قال فاعل قدری مولانا صاحب نو زکلان لناکت کې وای القدری فی مختصریه چاوی دی قدری مولانا صاحب مختصر نو قال وی البيع بيع ينعقد سيكي ينعقد خو فعل له مشتقی دی مشتقی چې تاسو پیژنئ نو مبدی ته بځای مبدی صدا انعقاد نو انعقاد چاہتا وی انعقاد وی تعلق کلام احد المتعاقدين الاخرة بحيث يظهر اثره في المحل تعلق د کلام د یو د عاقدین نه بل سره په داسې طریقه چې دا غي اثر په محل کې شي زتا ته دا کتاب واخلا ته وامه غست قبول میکو نو یو عاقد بل تعاقد خبر اس پوش نو زما د خبره تعلق ستا د خبره سره راغی کنه زما ایجاب استا قبول ستا د خبره تعلق زما د ایجاب سره راغی او دی خبرو کې دی تعلق دا کارو کو چې تا ته اوس اجازه ده کدی کتاب کې لیکل میکل کې او سبق پکې ویل اثر په محل کې ښکار شک نو البيع ينعقد بيع جوړيږي صحیح کېږي ما باندې یو سړی اعتراض وکړ وې ته خو هدايه وای و یو سوال بدر باندې وکم او $500 بدرک والا کله دا خو زبردست کار وي بيعهم عقد توي ما بالکل او وينعقدهم عقد توي نو دا خو تعریف د شي په خپل نفس نه ده ما وی روپا سره روپا سپلا البيعة عقد دے اغا استلاحی ينعقدو کی چکم عقد دے سشے اغا لغوی دا خو منگو تاسو کافیہ کی سم بیرویری دی نمو دیویری محدود کی چکم لفظی اغا استلاحی مرادی پا تعریف کی چکم راچی اغسط مرادی
نورې نکړي ښه دا جواب صحیح دی مې ته وکړه صحیح جواب زه به $1500 درکړم دا اوس خبره نو البيع ينعقد بيع جوړیږي ساده پښتو معنی دا څه کیږي جوړیږي بالإيجاب والقبول په ایجاب او چا سره قبول سره د پنځمه خبره تعلق د بالإيجاب سره ما ته ګوره د دین خدا معلومیږي چې بیع جوړیږي په ایجاب او په قبول نو د معنا شو چې بیع جدا شی دی او ایجاب او قبول سره جدا دی بیع جوړیږي په ایجاب او په قبول یعنی بیع دک اگر که ایجاب او قبول نه شي خو لا جوړ نه ده انعقاد نه ده خو بیع خو دې ورته وکړه حالان کی ایجاب و قبول خو ارکان دا بیع دی بیع خو ویم دی ایجاب و قبول تا نو دا ذکر بو کې دا حروف جاره ما در طویل دی یو بل په زهر راځي دا باب په معنا د من کې بس کار بسم شي البيع ينعقد من الايجاب والقبول بیع جوړیږي د چانا د ایجاب او د قبول نه جوړیږي ک ایجاب او قبول وو بیع به جوړي او ک جوړ نو کنو راځو ایجاب چاته وي قبول چاته نو ایجاب اثبات تا وي او قبول چاته وي منلو د دې اثبات تا وي او شي خبره ثابت کړو ته منله نو اثبات ته ایجاب او یو منلو تا قبول وای پنځ د فقهاو ایجاب اول کلام د متعاقد د عاقدین ته وای اول خبره چې چا وکړه د ایجاب دغه خبره چې چا وکړه هغه څه شي ما ته ګوره زتا ته د کتاب ما تراکا بد ایجاب ته در مې کدا قبول توي دا کتاب واخله دا ایجاب ما وی وامه غستو څه شي اوله خبره چې چا کوله په بیع کې هغه ته ایجاب وای دویم قول ته سوي قبول اراده اذا كان شکلوی دا ایجاب او قبول بلفظ الماضی په دو لفظونو د چا سره ماضی سره لکه مثلا ذکر راځو اذا كان بلفظ الماضي دا دعوه ده ایجاب او قبول بکله صحیح کیږي چې دواړه الفاظ د چاوي د ماضی وی زمونږ استاد د شپږمې خبره تعلق د دې سره او دا ډیره جوړه مسله ده دې ته به ویخ کې نه ما تاسو ته سن 32 کې یو خبره کړې و چې په شارح تتمه د متن لازم دې کې مهمه دعوه ده چې ایجاب او قبول په الفاظو د چاوي د ماضی نو دا دعوه د هر دعوی د پار لا بودی وی د دلیل نو دعوه باندې پوره کیږي چې څو شي دلیل اوس په دلیل دی وای اول درته مثال وای بیا دلیل وای مثل یقول احدهما چې یو وای بعتو والاخر اشتریتو نو دواړه ماضی نه دي راځو اوس چې د دعوه ذکر کای نو اکثر قیاس اقترانی وای منطق هم وای نه لیکل څه شی ورته وای قیاس اقترانی ورته استعمالای صغرا او کبرا اوس ګوره دعوه سوا ایجاب او قبول په الفاظو د چا بای د ماضی او صغرا واورا لأن البيع انشاء تصرف دا صغرا زکه بیع څه شی ده انشاء د تصرف ده خو دې سره به یو قید لګوي تصرف شرعي زکه بیع انشاء د چا ده د تصرف شرعي ده شرعي قید به زکه لګي چې بیا تکرار د حد او صرف ناراضي کنه والانشاء يعرف بالشرع
نو په کبرا کې چې کوم انشاء ده اخو شرعي ده نو صغرا کې شرعي پکار ده چې حد اوسط مقرر نه نتیجه ورکړي نو ځکه بدل د تصرف نه مناسب والی راځو صغرا ده لأن البيع انشاء تصرف شرعي بيع انشاء د تصرف شرعي چې اعتراض کړي چې دا صغرا مې د خوښ نه شوی ولی ذکر کلیت نتیجه به علا ورکی چې صغرا بم کلیه کبرا بم کلیه او بیعه محمله دا کله کلیه ده نو ناکت رامنډې والی چې هلکه دوی نو خو سبق خراب شو اگر رامنډې را خوشې کړې ورته وې والکه الله مول الاستغراق ښکاري درته لام د پاره د استغراق دی په البیع کې اگر که متبادر جنس ته خودل ته استغراق دی او سور د موجبی کلیه کې هغه سلور وی یو پکې الف لام استغراق دی نو اس کار برابر شک برابر بس دا اعتراض خود د ختم شي نو اوس دلیل واره بیع انشاء د تصرفي شرعي دا صغرا کبرا وورا والانشاء يعرف بالشرعي انشاء الشرعي دا په شرع سره معلومیږي نو انشاء دلته معرفه وي اشاره کوي بخکنی انشاء تا انشاء الشرعي په شرع معلومیږي کنه که عام انشاء نو تکرار کرانو نو بیا معترض اعتراض وکړو چې والکه کبرا دې کلیه نه ده کنه نتیجه به ورنکي ګوره نو ناکت رامنډې والی رورا پیږي او واسکټې راخوځو چې والکه الله مول الاستغراق د ډېرې تادۍ نه بره ولیکو لیکلی دی که نه پورته ولیکو چې دی اوس پې پوه نه شي اصلا کار خراب نه شي وی کبران کلیه ده کنه الف لام چا نه پاره ده نو کار اوس برابر شکنه والکا صغران کلیه شو کبران کلیه شو او تکرار د حد اوسط هم برابر شو اوس صرف نتیجه پکار سب پکار اوس نتیجه پکار راځه نتیجه صدا نتیجه دا چې فالبيع يعرف بالشرع کنه انشاء ته لري کرو حد اوسط ته سکا حذف کا کنه لأن البيع انشاء تصرف والانشاء انشاء تصرف والانشاء تلركا نتيجه روتا لأن والبيع فالبيع يعرف بالشرع نتیجه آسان او ضرب نه نو بیا پچا معلومه الک دلیل مپورش صغرا برابر شو کبرا برابر شو معترض وی خو کبرا او صغرا دې برابر کړو تا خو داو بل سوي داوا کما یو چې جواب او قبول په الفاظو د چا سره ماضی سره نداتي معلومه شو ها دا خو نه معلومه نه ده داوا چې جواب او قبول په الفاظو د چا سره د ماضی سره دلیل دی وی بيع انشاء التصرف الشرعي ده او انشاء شرعي معلومیږي په شرع نو بيع معلومیږي په چا سره په شرع سره نو دې کې کم دي چې دواړه په الفاظ د ماضي نتیجه ورنکړه وروره زمونږ د دعوی زمونږ مسله ثابت نشو راځه نو اوس جواب واورا جواب دا ده چې موږ شریعت وکړو تتبع او تلاش مو وک الفاظ د ماضی دا د انشاء د لپاره مستعمل کړه الفاظ د ماضی چا لپاره مستعمل د انشاء د لپاره مستعمل نو چې الفاظ د ماضی د انشاء د لپاره مستعمل په شریعت کې نو بیع خو په شریعت معلومیږي نو ځکه موږ ووی چې الفاظ د ماضی پکار پوه نه شوي په اعتراض دا دی چې نتیجه سره وته فالبيع
یعرف بالشرع. نو دین خو زموږ دعوه معلومه نشوه. نو جواب دا دی دعوه مو معلومه ده، هغه دا دی چې موږ تتبع او تلاش وکړو په قرآن و سنت کې. نو التا د انشاء دپاره الفاظ د ماضی مستعمل، الفاظ د چا د ماضی مستعمل. نو چې الفاظ د ماضی د انشاء دپاره مستعمل په شریعت کې او بیع په شرع معلومیږي، او په شرع کې خو الفاظ د ماضی، نو په بیع کې الفاظ د ماضی پکار. نو اوس دعوه ثابت شو کنه که اوس هم پوه نه شو. بیع په چا معلومیږي؟ په شرع. موږ چې شریعت وکړو نو د انشاء دپاره الفاظ د ماضی مستعمل په شرع کې. نو چې په شریعت کې الفاظ د ماضی د انشاء دپاره استعمال او بیع هو په شرع معلومیږي، نو لابدی شو په بیع کې د الفاظو د چا نه؟ د ماضی. دې ځکه وایي والموضوع للاخبار، الفاظ د ماضی اگر که په اعتبار د لغت سره د اخبار دپاره وزدي، خو قد استعمل فيه شرعا، په انشاء کې مستعمل شوی دی په اعتبار د چا سره؟ شریعت په انشاء کې مستعمل کړی دی، او بیع خو په شرع معلومیږي، او په شریعت کې څه دي؟ الفاظ د ماضی دي. نو په بیع کې الفاظ د ماضی پکار. نو فینعقد به صحیح کېږي په چا سره؟ والا که اوس په کتاب پوه شوئ کار برابر شو. راځه چې اعتراض کړی دا ستا صغرا خو ولا کومل وی ولې وی ته وی چې بیع انشاء بیع کړی انشاء مونږ وی والکه انشاء څه ته وایي؟ ایجاد د معلومیت ته نه وایي. یو شی موجود نه اوس شو موجود شو، یو شی موجود نو او اوس شو اوس موجود شو. سړی چې یو شی خرڅ کړي او سامان وایي، دا سامان د بائع په ملک موجود او اوس موجود نشو. مبيعه په ملک د مشتری کې موجوده او اوس موجوده نشو. نو والکه د انشاء چې کوم مصداق دی دا بینه په بیع کې موجود دی، نو حقیقت د انشاء په بیع کې نشته او شته. نو ته څنګه صغرا نه مانی؟ نو صغرا مسلمه شوه، کبرا مسلمه شوه، نتیجه مسلمه شوه، او زمون دعوام ترې نه ووته، دعوام ثابته شوه. راځه دا خو مولوی صاحب مسئله ذکر شو. اوس یې عکس بیان، اسې که الفاظ دواړه د ماضی نه نو بیا صحیح کېږي وینا. دی وی ولا ینعقد بلفظین، نه صحیح کېږي په دو لفظونو. احدهما لفظ المستقبل، چې یو پکې لفظ د چا وي؟ مستقبل وي. چې یو لفظ پکې د مستقبل بیا نه صحیح. لفظ د مستقبل دو قسمه دی. یو دا دی چې صریح وي په مستقبل کې، دویم دا دی چې محتمل وي په استقبال کې. صریح فی الاستقبال امر و نهی دا، او محتمل فی الاستقبال مضارع دا. ولی مضارع کی حال نہیں. اس دلتا چی لفظ دا مستقبل وی نسے کی دا دی مستقبل نسا مراد دے. پا احنافو کی او زبردست عالم دے بدر الدین عینی رحمہ اللہ. بدر الدین عینی سے وی مراد دا دینا امر و مضارع دوارتی مراد دی. نکا پا بیع کی چا لفظ دا امر ذکر کر چو واخلا، او یہ لفظ دا مضارع ذکر کر چو محتمل فی الاستقبال لے نو نسی کی دوار دا شامل سو کوئی دا. دویم نمبر علامہ انزاری و ادام شارح دا ہدایہ دے. اغوی مراد دا مستقبل ندلتا دا مضارع دا صرف امر تے مراد
نه دی خو چې فکر مونږ او تاسو وکړو نو دواړه په غلطه دي د دواړو خبرو صحیح نه ولی زکا بدر الدین عینی سے سو کوئی امر و مضارع دواړه یاد ٹھیک شو او انصاری سے سوئی صرف مضارع دا خو مزدش لاندې کتاب ته وګورئ ولا ينعقد بلفظين خبره مطلقه کړي که مقیده کړي مطلقه کړي چې یو لفظ پکې د مستقبل راغی پیږي صحیح کیږي نه نو فیصله کړي ده کنه اوس راځه امر خو صریح فی الاستقبال امر څه ده صریح فی الاستقبال خو مضارع محتمل ده کنه ده اوس مضارع کې دو خبرې دي که په مضارع کې د دې سړي معنی حالی مراد وا نو بیا صحیح ده که مضارع کې څه مراد حال نو بیا صدا صحیح ده او که معنی د استقبال کې مراد بیا صحیح ده نو په مضارع کې څو صورت دي دعا یو صورت کې بیع صحیح کیږي بل صورت کې او د سویلی دغه مطلقاً ویلی نو بدر الدین عینی سے امر او مضارع دعا وای او حالان کې مضارع مطلقاً ناروا نه ده فی صورت ناروا ده انصاری په غلطه ده ولی انصاری صرف مضارع ویل ده او مضارع کې خو یو صورت روا بل ناروا او هدايه مولانا سے مطلقاً ناروا وی نو صحیح خبره کما یا ولا هغه د چې مستقبل نه امر والی امر یو صيغه د امر وینو مطلقاً ناروا ده او د خبرم د مطلقاً کړي او مضارع کې خو دو صورت یو روا بل ناروا مطلقاً حکم خو نشي کولای نو د مطلقاً حکم نه معلومیږي چې مراد د مستقبل نه امر ده نه مضارع ده فقط او نه امر او مضارع ده ولکه په مسله پوښ یو دلیل می درته داو چې مراد څه ده صرف امر نه دواړه دي څنګه چې بدر الدین عینی وای نه یوازې مضارع ده څنګه چې انصاری وای دویم دلیل درته وایم چې مراد کې امر ده بخلاف النکاح د دین معلومه ځکه نکاح په امر سره صحیح کیږي نکاح کې چې یو لفظ دسوي امر وینو هغه صحیح کیږي نو بخلاف النکاح نه معلومیږي چې مستقبل نه مراد څه ده امر اوس په دې مسله پوښ راځه اوس ولا ينعقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل یو پک ماضی او بل سوي مستقبل ول نه صحیح کیږي والکا شریعت په دین نه وارد کنا والبيع يعرف بشر نتیجه نور استلی شریعت په دی وارد شریعت په دی واردو چې د بیع د پاره الفاظ ماضیه ذکر کول دا په دین نه وارد چې یو لفظ ماضی او بل مضارع اس نکاح کی چیو لفظ دا امر ذکر کی نو صحیح کی کو چه بیع کی ذکر کی دا کم پروگرام دی وی وقد مر الفرق هناك واپس په دویم جل تلاش وی التا فرق تیر دے فرق کم یو دے دا دے ما تا گو رئی نکاح کی اول خطبائی سوی وقتنا نئی لالو بده راکه کنه براکه هغه یو ورګه موږ مشوره کو ورور می تل له ټلیفون بکوم کیسای زما دالو کې کنه ورګه پلان سره مشوره کوم پلاني سره مشوره کوم پلاني پیږي نو اې د نکاح د خطبه نه مخ کې خطبه نو ماضی ته ذکر دا صدا اوس چې د په نکاح کې امر ذکر کړي نو دا امر نه مراد حال له استقبال نه تاسو صرف ویلي مضارع کې سو معنی دو معنی حال ذتر نه یوازې استقبال علم سو سره وای
مضارع کې دواړه دي کنه دي زت صرف معنا استقبالی اخلم سکار سره کوم چې معنا استقبالی ته مراد سینو صفا په داخل کې کړه سینو صفا کې دا کار دی چې مضارع تر استقبال پورې خاص کوي زتر نه یوازې معنا حالی اخلم صور سره مضارع نه مخکې ماضی ذکر د مضارع نه چې مخکې ماضی ذکر شي دا مضارع خاص شي تر حاله پورې او چې سین او صوفه په داخل کې دا خاص شي تر استقبال پورې او کدوړه کار دی نو کړي بیا په کدوړه پراته دي ٹھیک شو اوس په امر کې د خطبه نه مخکې څه ده خطبه ده وختنی دی او مشورې دي نمازی ذکر نه ده اوس چې په نکاح کې امر ذکر کوي نو د دین مراد څه ده حال او چې معنا حالی والے خو صحیح شو کړ وعده نه ده ګوره معنا ان دې معنا نه ده چې آینده کې بز تاثر تا ته بدالور در کوم یا آینده کې او ما سره نکاح کوي معنا دا ده چې اوس میزان درک فی الحال درکو نو ځکه نکاح صحیح ده اما بیع خطبه لري بیع خو یکدم بازار ته براش راکې یو کیلو بورا نفل بیع یقع بغتة نو دلته چې توس استقبال ذکر کې نو مخکې ماضی شته نو معنا حالی ترې نه نشي اغسته نو چې نشي اغسته نو استقبال بتیالی نو وعده ده نو بیع نه ده بلکې څه ده وعده ده بیع ده نو ځکه بیع نه ده صحیح په وعده باندې بیع صحیح کیږي فرق مزدک نکاح کې چې امر ذکر کی صحیح کیږي ولی اگر که امر د استقبال د پاره ده خو مخکې ترې نه ماضی ده نو دا خاص کوي تر حاله پورې او بیع خو مخکې ماضی نه لري نو په استقبال کې لا پاتې ده نو وعده کیږي او عقد خو حاله نه کنه عیدتن نه اوس په مسله پوه شو وقد مر الفرق هناك راځه اوس به یو سړی را خوشي چې د باندې خدا موټر سایکل ما خرڅ کړو خود خو اشتریتو نه ویلې سی ویلې د ویلې رضیتو نو زه خو د کتاب د اسلام والایا اسلام کې خو اشتریتو ده د سی ویلې رضیتو د تما نه دی ویلې چې بیعتو د تما ویلې دی اعطیتو کا نورور ما سے گپ سر لگاول کتاب مولانا د سره وای چې اسنه چې دی پسې ون خالی نا په عقود کې معانیو ته اعتبار ده وقوله هرکه د دې ضمیر مرجع مراد را پیدا کا 50 روپۍ درکو زمنګ دا مشتری کم ذکر عاقد کم دي ازمار قبل الذکر نه ده ازمار قبل الذکر په یو سوز یا روا ده د رب په ضمیر کې هم د نه محکم ده دریم په تنازع کې سلورم ضمیر شان ده پنځم هغه مزمر چې بدل وي د مظهر بیان مدر تشیر کده یاداشت ذمہوار یاوه ازمار قبل ذکر په 15 یا روا ده د رب په ضمیر کې هم د نه محکم ده پنځم هغه مزمر چې بدل وي د مظهر طالب امان غواړه د عاشق د شور شرع دا خو یوم پکې نه زمونږ دی فقهاو کې دا کار دی چې دوی الفاظ صحیح نه وي الفاظ دومره پروا نه ساتي وی چې معنا ټیکي دا ازمار قبل ذکر او دا جاخی ماخی خود نحویانو کار دوی صرف وی ها نو ازمار قبل ذکر ده خصی پکار داده چه دسی ویده چه وقول القائل یا وقول العاقد خدای وی زبس پا عاقد او پا بیا که خبر روانه دا طالب بے دا مخ کی نزان لپزین کی دا دی مرجی جوڑ کی کنه نورشتانا ها وقوله رضیت بکذا اعطیتک بکذا خذه بکذا دا به دی باندې بیان صحیح کیږي فی معنی قوله
دا په معنا د قول د کې دا چې بعت و اشتریت د سمو چې مار دوی تو ویلی اشتریت مې نه دی ویلی والا کا دا دې دا معنا وغه ولا والمعتبر في هذه العقود او معتبر په دې عقود کې والمعنى هو المعتبر في هذه العقود او معنا په دې عقود کې صدا دا معتبر هذه وی ځکه بعض عقود د سیدی چاغه کې معنا ته اعتبار نشتا معنا ته اعتبار پکې نشته بر اساس ناقد دي کړي لکه طلاق شو بيع مفاوضه بيع مقايزنا وقيد ذلك لأن بعض العقود قد تحتاج إلى اللفظ ولا ينعقد بدونه كما في المفاوضة رازا والمعنى هو المعتبر في هذه العقود فدي عقود اس دلیل پہ وائی تاسو بزیر پختنا وی رضیت بکذا اعطیت کک بکذا او خذه بکذا وی په معنا د بیعتو د اشتریتو کې دي نو کم الفاظ په معنا د بیعتو کې دي او کم د اشتریتو کې دي نو دا یو شرح دی رضیت بکذا په معنا د اشتریتو کې دي اعطیت کب کذا بیعتو کې او خذه بکذا په معنا د چا کې بیعتو کې دي اوس بدر تزیو انټرنیشنل اعتراض وکړ چوالا کا تاسو مخ کی وې چې په بیع کې لفظ د امر ذکر شي مستقبل د مراد امر کنو بیع سکی نو دا خذه بکذا ولدا امر نه ده شتا کنا امر ده نو تا خو چې پامر نه سيږي د خدای بندا او څه پکې امر وې تو جواب بو کے خذو بکذا دا مقتضا دے مقتضی دے سشے دے دا مقتضی دے او دا دین مخ کے چه بعتو کب بکذا دے سدے دے مقتضی دے تو چې یو سړی باندې یو شی خرڅ کړي بیا ورته واخله کړه خذو بکذا دا کتاب په 2 روپۍ واخله نو سمانا دا مقتضا ده د دین مخ کی یو بل ټکی پروت دی چې بعتو کب کذا دا شی می پتا خرڅ کړي ته واخله کړه نو بیع د خذو بکذا باندې نه ثابته بلکہ پاغا مقتضی ثابت ہے چھ بیعتو دے نو فلا یرد ما تارد نو اس مسئلہ دا چھ معتبر پا دی عقود کس شہد معنی دا ولہذا دا دی وجنا ینعقد بالتعاطی اے بعض صورتوں کی دا سر لفظ وینا او بیام سے کی پتعاطی بانے چھ دینو بیا صحیح کی تعاطی چاہتا ہوئی لغت کے ورک لیتا ہوئی او پا اصطلاح کے تعاطی چاہتا ہوئی اعطا دا مبیعی او دا سمنتا ہوئی بلا ایجاب و قبول زتا تا روپی در کم پچھا پخلو او تمہارے کتاب راکی پخلیس سنوائی دیتا سوائی سڑے دکاندار تلار شوال تا بسکٹ پراتا ہی اول تا لسو لوٹ کے دے بسکٹ را روان کی نو دکاندار سوئی ہونے تو سوئی دیتا بیع بالتعاتی وی نو بیع بالتعاتی زکر سیدہ چی التمانات اعتبار دے کرنے سر لفشتانا رازا دیو جن بیع بالتعاتی سے کی گئی فی النفیس والخسیس پچا کے پا نفیس کے نفیس قیمتی توائی او خسیس کمزوری توائی پا دوانو بانے سے کی نفیس او خسیس کے سفر نو علماء دو فرقو نوائی یو وی چھ نفیس دیتا وائی چھ عام پا عرف کی پا دیر روپیو کی لکہ غنم و جوار
سره زر او سپین زر موټر او زمکا کور او اجران دا په لږ روپۍ کې پډېرو روپیو چې کېږي دې ته نفیس او په لږ روپیو چې کېږي خسیس پاپړ شو اور کوتۍ شوه مالګه شوه ترکاری شوه نو دا هر سړی اغوستی شي چې په عرف کې په لږو روپیو کېدو دې ته خسیس وایي او چې په ډېرو کېدو دې ته نفیس وایي. دویم فرق بعض علما وایي چې نفیس هغې ته وایي چې د هغې قیمت نصاب د سرقې ته رسېږي. قیمت چا ته رسېږي؟ نصاب د سرقې ته رسېدو دا بیع النفیس ده، دا نفیس ده. او چې قیمت د نصاب د سرقې نه د 10 درهمو نه کم دې ته خسیس وایي. نو زموږ مسلک دا دی چې بیع بالتعاطی په نفیس کې صحیح ده او په خسیس کې صحیح ده. نو سړی کور خرڅوي مثلا د 1 لک ډالر او تا 1 لک ډالر ورور په میز ورته کېږي هغه مغونه کی تم غونه کی بس تکړه روشنه کور ته صحیح ده. رومیان اخلي په بازار پیږي په 40 روپۍ چار دکاندار ته په میز 40 روپۍ هغه ولې دي او بازار ته یو چارک رومیان راوته صحیح ده. نفیس کم صحیح ده بالتعاطی او په خسیس کم هو الصحیح. دا هو الصحیح د کم مرض دارو ده. دا مولوی صاحب دا د کرخی د قول نه اعتراض ده. علامه کرخی صاحب وایي چې بیع بالتعاطی په خسیس کې صحیح ده خو په نفیس کې نه ده صحیح. هدایي مولانا صاحب وایي نه صحیح خبره ده چې دواړو کې صحیح ده. که نفیس یو کسوي دا هو صحیح دا غي مرض دغه ده دلیل. اوس خبره ده چې تاوی چې بیع بالتعاطی صحیح ده تا خو پنایت وي تا خدای پوي کا او نه دی په حدیث وي نه دی د صحابي قول وي د ځان نه دی مساله وکړه. بیع بالتعاطی باندې تاسو سره کم دی حدیث کم دی د یو صحابي قول نه یو آیت مو وي هیڅ د ځان مو مساله وکړه. دی وی دلیل وره لتحقق المرادات ولك د بیع چې کم تعریف کل په بیع بالتعاطی باندې صادق. بیع چاته وي بالترازی نو هغه سړی تا رومیان درکړ هغه مال تا ورته روپۍ کېخلې دام مال دی او هغه چې دی روپیو ته وکړه او ستا رومیانو ته وکړه سی ووي نو دا سکوت دلیل د رضا نه دی. نو خو والکه حقیقت د بیع په بیع التعاطی کې پروت وکړه مال خو ظاهر دی او رضا د دواړو ده نو دلیل ته څه ضرورت دی؟ بس همدغه دلیل دی کنه. خو چې د بیع ماهیت او حقیقت په کوم شي صادقېږي بس هغه بیع ده. دا دلیل شو که نه شو؟ بس دی پوه شوئ که پوه نه شو بیا ونه وی داسې مې درته ووي لکه خپله مو چې لیکل منې